أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرعد مدنية سورة الرعد مدني سورة دا سورة الرعد شروع او د دې سورة الرعد د مخکینی د سورة یوسف سره ربط او مناسبت دا دی چې په سورة یوسف کې مسله توحید ذکر شوه په دلیل نقلی سره، یعنی د یوسف علیه السلام واقعا ذکر شوه چې په جیل کې خلکو د خوب د تعبیر تپوس کړی او دوی ورته دا خبره به وروسته شي، خو اول توحید واورئ، توحید زده کړئ، دغه به وروسته وي. او توحید تفصیلي مضمون د یوسف علیه السلام په خوله باندې هغه بیان شو، قرآن نقل چې د هغې نه توحید اهمیت هم معلوم شو، توحید هم نقلی طریقه باندې په نقل سره معلوم شو. اوس په دې صورت کې په سورۃ الرعد کې هم دغه توحید به ثابتېږي په دلایل عقلیه سره. هلته کې دلیل نقلی و د یوسف علیه السلام واقعا نقل شوه، دلته کې په عقلي دلایلو سره چې عقل بیا مو ومني چې او الله تعالی واحد لا شریک دی، هېڅوک ورسره په هېڅ صفت کې هم شریک نه دی. دا د دې صورت د هغې سره په دې طریقه باندې ربط او مناسبت شو. ربط د خبرې جوړښت ته ویل کېږي، ترتیب ته ویل کېږي. مخکې موږ به داسې دې باندې بحث کړی دی په ربط باندې چې قرآن د الله تعالی آسماني کتاب او د کلام قیمت هغه وخت معلومیږي چې کله خبره یو خبره د بلې سره تړلې روانه جوړې برابر، او کله خبره داسې چې څه د یو ځای نه روانه څه د بل ځای نه، نو دا د لیونو خبرې په دې باندې څوک یقین هم نه کوي، دا په ذهن باندې هم بوج کېږي. نو چې کلام الهي نو په ترتیب نه بغیر اړو کېدی نشي، لیکن د الله تعالی خبر د انسانانو د خبرو په شان کې انداز یې نه نو پوهېدل پې لګرانې په دې وجه باندې. نو د دې رعد د سورۃ یوسف سره مناسبت دا شته چې په هغې کې مسله توحید ذکر شو په دلیل نقلي سره، او دلته کې ذکر کېږي په دلایل عقلیه سره. دی ربط دا صورت چې کوم دی په دې کې لږ بحث شته دی چې یاره دا مدني دی او که مکي دی. زما د قرآن کې خو مدني لیکلی، اساسو کې به څنګه لیکلی، لیکن تفسیر معرف القرآن کې باقاعده هلته کې مکي لیکلی چې سورۃ الرعد مکیة، هغه وایي مکي صورت. دغه شان ده کې د احسن الکلام او تفسیر معرف القرآن دواړو په دې باندې تحقیق کړی دی، بحث یې کړی دی چې دا صورت مکی دی او که مدني دی. نو تفسیر معرف القرآن وایي چې مکیة دا مکی صورت دا مدني نه دی، او اصل کلام وایي چې اگر چې لږ ورته اختلاف پکې شته چې مدني دی که مکی دی، خو راجح قول دا دی د صورت مکی دی، مدني نه دی. او دا خبره صحیح ده، دا مضبوطه خبره ده، دا صورت مدني نه دی، دا مکی صورت دی. مکی او مدني کې فرق صحیح اصطلاحات خدا سره د مکی نه یاد چې کوم صورت د هجرت نه مخکې نازل شوی هغې ته مکی وایي، که فرض کې چې نازل شوی بیا، نو که د معراج په واقع کې کوم آیاتونه نازل شوي دي هغه هم مکی دي، هغه چې مکه کې دننه نه بره په دې خلا کې بره نازل شوي دي، په اسمانونو کې نازل شوي، لیکن مکی به په دې اعتبار سره وایو چې هغه د هجرت نه مخکې دي. مدني چې کوم دي نو دا به تبوک کې نازل شوي دي، حنین مختلفو ځایونو کې نازل شوي دي، مدینه کې نه دي، لیکن د هجرت نه چې کوم وروستاني نو هغې ته مدني ویل کېږي. او د دې ډېر غټ فرق دی، د دې نه ناسخ او منسوخ مسله په اسانه معلومیږي چې مکی ځینې احکام منسوخ د مدني د ځینې احکام په وجه باندې. بل مدني صورتونو په مکی کې زیات بحث په عباداتو عقایدو باندې، او مدني صورتونو کې بحث په نظام باندې چې مسلمانانو اجتماعي ژوند به څنګه، د مسلمانانو حکومت به څنګه، د عوامو به څه ذمهواري، د حکومت به څه ذمهواري، عدالت به څنګه، تعلیم به څنګه، معیشت به څنګه، په دې باندې بحث کړی، ځکه مدني کې خو ریاست به قایمېدو. نو دا د مکی او د مدني اصطلاحات دغه فایده ورکوي. کم خلک چې ملحدین دي، د اسلامي نظام دشمنان دي، او غواړي چې په سپینه جامه کې د نظام مخه ونیسي. کافران د اسلامي نظام دپاره ډېرې زیاتې منصبې لري، ډېرې زیاتې، او دغه منصوبو کې ځینې دا دی چې بس خلک د اسلامي تعلیماتو نه لرې پاتې شي، په بل مصیبت باندې اخته شي. دغه شان د کې اسلامي نظام د دوی په ذهنونو کې بدنام شي، او په دغه طریقه باندې چې په سپینه جامه کې چې خلک به عالم ګڼي او دا به یې نه، او دا به راشي او د قرآن او حدیث په داسې وضاحت وکړي چې نظام به پکې تسونس کړي.
لکه موجوده زمانہ کې په دې زمون په دې دور کې یو سړی د جاوید غامیدی په نوم باندې ټي وي کې کار کوي او حکومت ډېر زیات سپورټ هم ورکړی د خلکو ته سکالر او داسې لوی لوی نومونه ورته ورکوي دا د اسلام ازلي دشمن بلکې صحیح قوي مضبوط معلومات دا د مسلمان نه قادیانی سړی لیکن دا په سپین جامه کې کار کوي د موریانو په شکل کار کوي په اسلامي نظام په اسلامي احکام او د جهاد په تمام اصول ورته زبردست اعتراضونه لري او ناس ګډي وډي وي نو چې کله دوی کوشش کوي چې هغه ځګن راوړي چې کوم مکی دور دی د مکی دور آیاتونه واقعات رانیسي او وګوره نبی عليه السلام دسه وکړه او دلته کې دسه حکم دی او کوشش کوي د مدني آیاتونو نه او د احادیثو د مدني دور نه دی لري وسیږي نو دا شو د مدني او د مکی د استراحاتو فائدې چې دا صورت دلته کې اگر چې مدني لیکلې ده لیکن صحیح قول دار چې د مکی صورت اوس د دې صورت مرکزی مضمون او عنوان څه شي کدا څه خیال کړی نو په دې عام واقعاتو کې هم یو غلو یو واقعي خدای مرکزی او مضمون هغه خبر راجمه کیږي نو واقعي تفصیل په یو څه ټکو کې راجمه کیږي لکه د مثال په تور باندې د سکول کتابونو کې لیکلي د حرس نتیجه ابه د یو سپی قصه لیکلي چې را بسې په پل باندې پورې ود اډو کې ور سره لاندې خپل شکل ول د حرس دا وجه پر سپی باندې یو غب کوم تابل اډو کې ته هم والا چې غب یو کښته دی ولیدو نو حرس نتیجه دا شول چې د بل د مال اثر کې خپل په کې بیلې دا وست دا هغه ټول واقعي نقطه شو مرکزي عنوان شو دغه شان د کې دا غون سورج په دې کې څومره دلایل دي څومره احکام دي څومره واقعات دي د دې مرکزی مضمون دریو خبرو ترجمه کیږي یو خبره دا ده چې قران د الله تعالی لوی کتاب د معمولی کتاب نه د عامو کتابونو باندې قیاس بیخي باطل دی او دومره لوی کتاب د انسان د تصور نه هم لوی دی د دې اهمیت او مرتبه د انساني تصور نه بره ده دویم او دا کتاب حق هم دی صحیح حق کتاب دی لیکن ډېر خلک د دې په حقانیت باندې د دې په لوی بالی باندې یقین نه لري هغه باس ورسره روان دي چې ولې نه لري وجوهات رس ذکر کیږي دویم چې کوم دی توحید الله تعالی په ذکر شي په دلایل عقلیه سره او پرد د شرک سره او دغه شان د کې بزواجر سره چې کوم خلک شرک دغه لپاره چې کوم رټنی ذکر کیږي نو په دلایل عقلیه او دغه شان د کې پرد د شرک او بزواجر سره به توحید الله تعالی ثابتېږي دا به کې غټ مضمون نشو او دریم نمبر به ثابتېږي رسالت د نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام واقعي پیغمبر دی د نبی علیہ السلام رسالت به په دلایل سره ثابتېږي دا غي تایید وکړي نو ټول صورت خلاصه د غزل تراجم شو چې د قران حقانیت د الله تعالی توحید او د نبی علیہ السلام رسالت دا مضامین په دې صورت کې ثابتېږي اوس د دې مضمون ته شکل د عنوانات یو ګورینه معلومی کې د مکی دي د عنواناتو نه پته لګي د صورت مکی کې دي او مکی سره سمون خوري په دې صورت کې چې کوم دنه کوم سبقونه موجود دي هغه دي یو به نفي د شرک وشي په دعا چې په دعا کې شرک مکول یعنی الله نه بغیر د بل چانه بغیر د اسبابونه سوال مکول یو استجانه سز غختلی نو د دعا او سوال او التماس د درې غټ مضمونونه دي په دې کې فرق دی سوال دې ته ویل کېږي د بل کس پر ځان نه غټ وګڼي او ځان به عاجز کې سر به ځکه کې پلاکې سره لګا د سوال حرام دی ناجایز دی یو التماس دی التماس دی دا بل کس خپل ځان سره برابر وګڼي او ورته د پلاکې سره راکې برته درکم یا بدل د قرض راکې یا د سیراکه خورزان نه بار امر نه غني عجزي ورته نه کېده د التماس او دریم دعا د دعا دې ته ویل کېږي چې یو څه وغواړي او د دې کس نه وغواړي د څه چا نه وغواړي چې هغه ځان نه برش ماري او بغیر د اسبابو نه دی وغواړي اسباب پکې منځ کې حایل نه لکه موږ سوال د الله نه کوم کې اسباب نشته بغیر د اسبابو نه الله تعالی موږ حاضر ناظر منو او دغه شانتي سوال کوو نو اوس بغیر د اسبابو نه د بلچان مرسته غختل دا شرک راځي لکه خلک چې کوم دي څوک د عزیر علی السلام نو سوالونه کوي څوک د عیسی علی السلام نه کوي پنجاب کې خلک د پیرانو د قبرونو نه سوال کوي دغه شان د شیعاګان د امام حسین رضی الله عنه سوال کوي د علی رضی الله عنه سوال کوي نو صاحب خوشتنه دا اوس دغه نه سوال لې
بغیر د اسبابونو دا صفت د الله تعالی د بل چا سره سمون نه خوري نو دا شرک په دعا کې راځي دې ځکه باندې په شرک وشي په دعا کې شرک مکوي دویم با نه به شرک وشي په تصرف کې چې د دنیا ټول نظام یو ذات چلایي بخپل تدبیر بخپل انداز باندې چې الله تعالی او د اچا تدبیر په دنیا کې بغیر د اسباب او خلق تدبیرونه دا ناکام دي او دانشت انسان دومره کولای شي چې د الله تعالی ورکړل شوی وسایلو استعمال چریز د کې دومره کولای شي لیکن د هیڅ یو نظام چلولو تدبیر نه لري هیڅ یو نظام وسدا نه لري نو متصرف او مدبر د ټولو کائنات صرف الله تعالی دی د توحید عقیده ده او د دې مخالفو چې څوک متصرف بل څه وګړي لکه بده کې فلسفه او ځان عقیده ده چې بل ځکه ان شاء الله باقي باندې بحث وکړو شرک عقیده د زندقان او ځان عقیده ده د عیسایانو يهوديانو شیعاګانو کې د زینو فرقو بریلیانو او مختلف فرقې شته دي چې په دې ځکه کې هغه خطا دي په بل لار باندې دي دغه شان د نه په د شرک په عبادت کې چې په عبادتو کې شرک مکوي نو په عبادت کې مز روزه حج زکات نظر سجده طواف د ټول عبادت دي د کلم بل چاله وشي نو د انسان مشرک کیږي د اسلام نه بهر کیږي خرابي نو دغه مضمون په دې صورت کې به ذکر کیږي او په اخره کې به دا مسله ذکر کیږي چې علم غیب صفت د الله تعالی د اس یو مخلوق سره خایي نه در صورت هغه د سبقونو خلاصه شو اوس دې ترازو چې دا غون صورت چې کوم دی دا غون صورت پشپغو بابونو کې تقسیم دي اولنې باب چې کوم دی در 7 نمبر آیات پورې دی 7 نمبر آیات پورې چې کوم سبقونه دي کې تفصیلی موجود دي هغه تفصیلی سبقونه دي ترغیب ذکر شي قران دویم نمبر دلائل عقلیه به ذکر شي درې عقلی دلائل د الله تعالی په توحید باندې در 7 نمبر آیات پورې خلاصه د اولنی باب شو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را الله فویږي په معنا د دې حروف باندې دا سه حروف چې کوم دي ته مقطعات ویل کېږي چې هر حرف باندې ځان له تلفظ کی او مرکب आवाज مرکب تلفظ بده معنی جایز نه دی کسته چې د نور حروف په شان د مرکب تلفظ دي دلته مرکب نشي کېده مقطع بکیږي ځان له بکیږي په هر حرف باندې لکه موږ څه نشو ویل چې علم را د څه نشو ویل موږ وای الف لام میم را نو دا مقطعات دا مخکې د دې بحثونه خو تقریبا تیر شوي دي زی په زی باندې خدای مختصره خلاصه دا ده چې دا د 29 سورتونو په سر کې راغلي دي او د دې په مطلب باندې هیڅ پوهیږي نه ولې په نه پوهیږي نو بیا په دې باندې تفسیری په ځای ډېر تفسیری بحث کړي دي دا غیلند خلاصه ده سیده دا د نبی عليه السلام او د الله تعالی منځ کې راز دی او دراز خبره سوچا ته بیٹه مو وای نه صبر جگہ ټیم تر شوی نه هغه مجبوری ته راشي دا راز سو کوئی دا راز دی او دا راز به د قیامت پر ورځ باندې را پر سره کیږي ځکه ته کې به دې پټولو ضرورت نه پاتې دا راز به پر سره شي یو قول پکې دا او دیم قول چې کوم ډېر مشهور دی غدا دی چې دا اعجاز د قران دی معجزه ده څنګه معجزه ده ګور نبی عليه السلام امید ان فل لیکل لستر والا نه حروف نه پیژني او بیا هم چې دې کله په قران لولي نو داسې تلفظ کوي چې په تعلیمات تکسته حروف باندې تلفظ کوي نو که خیال هم کړی ان پړ خلکو تام کله حروف معلومي ځنه حروف د ان پړ لمرزي ان پړ د تاسو کې تعلیم نشته کوي مال بي نه دی ویلو کله وای د الف نه والد یې پور د خبره ده سیده الف بي او یې د پکې پیژني نو اوس اولنی حروف اخیرنی حروف د ان پړ خلکو لمرزي لیکن مز کې حروف باندې تلفظ د ان پړ خلک نشي کولای او دې ځکه کې مز کې راغلي دي الف د اول سر نه د لام د مزنا میم د بل زینا را د بل زینا خو د سینې د کسان چې ان پړ خلک تلفظ کوي دا معجزه ده چې یو ان پړ کس د حروف څنګه ویل شي نو معلومیږي دا چې د وحي کمال له او دا انسان د وسنه به هر خبر د انسان دا کار نشي کولای نو دا ترغیب دا یو قسم د ترغیب شو قران ته په طریقه د اعجاز باندې چې پر قران عام کتاب مګرنا د الله تعالی لوی معجزه وګڼه او دریم قبل پکې چې کوم دی دا دی چې دریم قول چې انسان مسلسل په امتحان کې پروت دی او انسان کله هم د امتحان نه بار کیږي نو د مرګ وخت به مسلسل په امتحان کې انسان چې اول دنیا دراشه دا خو بدو په دني شغوري کار شروع کی حواس سي
نو الله تعالی په دمانه اولنې امتحان دا دی چې ته علم حاصل کړه د آسماني دین شریعت علم حاصل کړه د الله تعالی ذات وحدانیت صفات احکام معلوم کړه باقي باندې عمل شروع کړه نو کوم خلک چې علم نه حاصلې نو په اولنې پړوي کې ناکام شو امتحان کې پیر شو بیا دویم قسم خلک چې علم شروع کړي لیکن د علم حرس دومره زیات چې په هر شي باندې کوشش کوي چې په هر شي باندې کار ولري په هر شي باندې ځان پوهیږي چیرې د شی پاتې نشي زبینه پیګا د شی پاتې نشي الله تعالی په اول سر کې د هغې دپاره داسې حروف مقرر کړي دي چې دې حروفو باندې هغه چې کله یو کس علم کوي دې حروفو ته راشي بس د هغه علم پکې پیل شي کار ونه کړي نو اول سر نه خبرداری چې ګورې په هر شي کار مه لره چې کوم څه د باندې الله ضروري کړي نو هغه زده کړه خو کوم الله نه دي ضروري کړي په هر شي کې ګوتې مه هر شي باندې کار مه لره امتحان شو او درېمه فایدې دا ده چې کله انسان په هر څه باندې ځان پوهېږي او داسې ذهن کې راشي چې په هر شي پوه شوی یم ته په ذهن کې غرور تکبر راولاړېږي نو دغه غرور تکبر ول الله تعالی په اول سر کې مات کړو چې ګوره دومره نه یي که دومره تکړه یې د دې درې حروفو مطلب بیان که څه مطلب یې دی نو دی نشي بیانولی نو په اول سر کې غرور مات شي چې مات شي نو بیا د عاجزۍ خاکسارۍ سره وروسته علم خوند کوي ځکه علم یو نعمت دی لیکن د علم دپاره لوی کینسر د غرور او تکبر دی چې شیطان کړی دی تباه شوی دی دغه اقوال مختصره خلاصه تفسیری باس مخکې به دې باندې تر شوی دی تلک آیات الکتاب دغه آیاتونه د کتاب دي د سورۃ رعد آیاتونه د یو لوی کتاب آیاتونه دي کتاب نه مراد هغه کتاب دی چې کوم په لوح محفوظ کې په ازل کې موجود دی لوی کتاب د عظیم کتاب آیاتونه دي نو اول اعجاز شو دویم د لوی کتاب ته نسبت ورشي چې ګوردا آیاتونه عام آیاتونه نه دی یو لوی کتاب آیاتونه دي لہذا ډېر په احترام او قدر باندې دا را کوله وهاو د زده کوو د عملي کوو تلاوت یې کوه او د سیم عام کتاب یې ونه غړي د انګلیش اردو پښتو شاند کې شی ونه غړي دا ډېر لوی کتاب دی نو عظمت د کتاب شو والذي انزل اليك من ربك الحق او هغه چې نازل شوی دی تا ته پیغمبره طرف د ربستانه دا حق دی دې ځکه نه کې والذي انزل اليك من ربك او هغه څه چې نازل شوی دی تا ته پیغمبر طرف د ربستانه دا حق نو څه شی مراد شو دام احتمال لري چې دینه مراد د قرآن شو چې تا ته کوم قرآن نازل شوی دا حق دی مضمون بیغي یقیني قطعي دی شک گنجائش پکې نشته دا یو قسم د قرآن ته ترغیب شو په بل انداز باندې چې قرآن حق دی نو د قرآن د حقانیت لپاره ترغیب لپاره درې طریقې استعمال شوې اعجاز د قرآن لویوالی د کتاب او حقانیت د کتاب درې طریقو باندې قرآن ته ترغیب ذکر شو لیکن تفسیر مال القرآن وایي چې والذي انزل اليك من ربك الحق کې بل معنا ده هغه معنا ده چې دغه لوی کتاب د قرآن نه علاوه نور هم ته نازل شوی دی چې هغه حدیث دی نو دغه هم من ربک الحق صدر طرف نه حق دي پر دې مراد احادیث مراد دي څنګه دي حدیث مراد دي دلیل سره وای دلیل دا نه چې والذي کې دا واو راغله دي و دې د پر راضي چې د مخکینی جمله او د وروستنی جمله کې په فرق دي دوه به یو شی نه چې کله یو شی منځ کې واو ناراضي نو جوز کله د والذي انزل اليك من ربك الحق دا دینم قران واخلي او آیات الكتاب نم قران واخلي دوه یو مطلب شو منځ کې واو دی واو د تقاضا دار چې دوه بل شي نه دی یو نه دی نو معلومیږي دا چې دې انزل اليك من ربك الحق نه مراد احادیث تی مراد دي او ردینه مراد کتاب نه دی نو بیا معنا دا شوله چې د قران د عظمت او ترغیب لپاره دوه طریقې استعمال شولې اعجاز د قران لویواله د کتاب او بیا وسره ترغیب ورکو احادیث د نبی علی السلام ته چې د قران نو وروسته د نبی علی السلام د احادیث هم ډیر خیال ساته پابندي کوي او علم زده نو ګویا چې دا رد شو په رقه باطلو کې په هغه خلکو باندې چې کوم خلک احادیث دلیل نه ګڼي هغه وایي چې احادیث مبارکه د نبی علی السلام بارکه هغه وایي چې دا د يهودو ډکوسلی دي او دې باره کې پاکستان کې لوی تحریک هم چلیږي لوی تحریک لوی خلک کې اختري او ټي وی ګانو کې کار کوي په نور ځایونو کې کار کوي لګیا دي منکرین حدیث باندې مشهور دي او موږ صرف قران منو حدیث نه منو حالانکه دا خلک قران هم نه مني د قران هم دشمنان دي ځکه دشمنان دي چې قران صریح حکم دی چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبی علیہ السلام چې کوم څه تاسو ته وایي دا رضانه نه وایي دا خپل خواهشاتونه نه دي بلکې یوحى دي ته وحي کیږي چې قران وحي کیږي ته نه کیږي او ته قران منم نو معلومه کې دا قران ته نه مانی ځکه دا دعوا کړی ده
قرآن چې مني دغه آیات پکې ومنه او چې دغه مني حدیث ته به لازم راځي بل لار دی نشته. په هر حال د خلق مسلمانان خود دینه د خو فرقه باطله دي گمراه خلق دي باطل خلق دي ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نه راوړي. د نبی علیہ السلام حدیث مبارکه دا حق دی قرآن ډېر لوی کتاب دی معجزه ده لیکن افسوس دا چې دنیا اکثری خلق به ایمان نه راوړي. دنیا اکثری خلق څنګه مطلب په دنیا کې چې څومره انسانان دي ټول مجموعي انسانان راواخله اکثری خلق د اسلام دشمن دي کافران دي. تقریبا د څه ویل کېږي چې 3 خلک کافران دي نو 3 کافران شو یو مسلمانان شمار کا نو 3 د یو نه خامخ ډېری ته خو درې سلورمه سره اله نو دغه آیت مضمون واضح شي چې اکثر خلک نه پوهیږي. دغه شان د کې کم چې مسلمانانو کې اکثر خلک په دین باندې نه پوهیږي. اصلي خلک مسلمانانو یې په دین باندې تفسیری نه پوهیږي او بیا دغه طریقه باندې کم چې سنه سره پوهیږي نو زیات خلک د عمل په اعتبار سره کمزوري دي او دیندار او صالحان خلک پکې محدود دي ډېر کم پیدا کیږي. نو دا د مضمون چې ولکن اکثر الناس لا یؤمنون ځینې خلک د دې ډېر غلط وضاحت کوي غلط تشریح کوي هغوی باطلې طریقې راشي او کار شروع کړي چې کار شروع کړي علاقه کې ټول خلک مسلمانان یې نیکان صالح خلک او د اهل سنت والجماعت مقدس عقیدې سره تعلق دوی خو لږ نوي راغلي نو د قرآن آیات پیش کوي چې ګوره دا ډېر خلک په باطله باندې دي او دا چې کوم ډېر دي دا باطله باندې دي ولې ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اکثر خلک نه پوهېږي ایمان نه راوړي نو دا ځکه دا ګمراه شو. موږ د یو څو کسان پکې بزرګان یو. پاکستان کې فرقه ده جماعت المسلمین په نوم باندې چې دوی د حدیثم دشمنان دي عذاب قبر نه منکر دي د موس بدله تشریح کوي او دغه شان د جهاد نه منکرین دي د شرعي پردې قائل نه دي داسې خلک اوسېږي. تیمنګر کې باقاعده دفتر هم شته دی دغه بلمبر ته چې کوم پور لګېده دغه ذکر کې مخکې دفتر قایم او باقاعده نشریات کې رسالې تقسیموي درسونه هم شته دی. دا خلک وایي چې یاره موږ چې کوم یو نو تقریبا په هغه 2004 کې د دوی تعداد پاکستان کې تقریبا 350 یا 400 کسان او د قصایتونه پیش کول چې اکثر خلک نه پوهېږي ټول پاکستان گمراه دی 400 کسان پکې ټیک ټاک خلک او دې طریقه باندې دنیا خلک نور دي لیکن دغه مطلب نه دی. دا مطلب بیخي واضح ښکار باطل لږه دا دلیل خو يهوديانو ویلی شو چې مدینه کې مسلمانانو ریاست او يهوديان به محدود اقلیت نه هغه يهوديان به ویلي چې اکثر خلک نه پوهېږي يهوديان به لګي نه پوهېږي دا خو خبره نه ده دا اقلیت خبره ده. به هر حال باندې د اکثر الناس دغه تصریح د ټول دنیا انسانان چې راواري نو دغه معیار او انداز دی. اوس دا خبره ده چې اکثر خلک په دې کتاب باندې ایمان نه راوړي اکثر خلک یقین پینه کې ایمان نه راوړي دا ولې نه راوړي د هر کار یو وجه یو سببي که څوک بیماری کې د بیماری سببي که څوک منکري کې د انکار سببي که څوک ټیکيږي د ټیکېدو سببي هر شی سبب لري. دنیا عالم الاسباب ده نو بده معنی بحث شعر خلق ولې ایمان نه راوړي نو بده دویم آیات کې اشارتن وجه ذکر کیږي هم علاج ذکر کیږي هم وجه ذکر کیږي. نو وجه دا ده چې اکثر خلک مشرکان دي او د شرک د محبت د وجنه هغه د خپل شرکی عقایدو د محبت د وجنه د قران قائل کېږي نه ولی ځکه چې قران د شرکی عقایدو تردید کړي دي هغه به شرک سره مینه ده بوتانو سره مینه ده قبرونو سره مینه ده نور ناجایز مینه لري نو هغه مینه چې کوم ده نو هغه مینه د قران مضامین یو بل سره ټکراو لري چې ټکراو لري نو د ایمان نه راوړي. نو اوس د دقه مرز علاج چې د در شرک ختم شي عقیده توحید شي قران ته براشي دی حل شي. اوس هغه مشرک دی او د شرک سره مینه ده او ته لګیږي د قران حقانیت ته بیان چې قران ښه کتاب دی قران ښه کتاب دا سر نه کوي راشه د په مرز باندې کار وکړي. داسې به د انسانانو کې راواله ډېر خلک داسې چې هغوی زبردست ډاکوانې غلی او د دې وجه د اسلام نه د قران نه نفرت کوي د علماو نه نفرت کوي چې یاره په اسلام کې غلا یو جرم دی او که اسلامي نظام راشي د غل نه بلاس کټ کېږي نو زما پکې سهلي بیا زما غلاګانې خو نه چلېږي. نو دا کس چې کوي مسلسل د قرآني تعلیمات قرآني محفلونو سخت مخالفت کوي او په جماعتونو کې هغه جماعتونو سره پیوس کېږي چې کوم د اسلام مخالف وي. اوس دا داسې نه ده چې کوي قرآن یې بدې شي اسلام یې بدې شي دې په داسې مرض باندې اخته ده چې هغه مرض د وجې نه دی نشي راتللی نو دغه سبب شو. ډېر خلک داسې چې فحاش خلک زناکار عیاش خلک او د فحاشۍ او بې غیرتۍ د هغوی عادت او پیشه جوړه شوې ده نه بغیر ګزاره نه کېږي.
دا خلک په اسلامي جماعتونو په اسلامي درسګاهونو تعلیمي دارو باندې سخت تنقیدونه لري مخالفتونه لري ځان وجني هیڅ شی ورته په دنیا کې نه میلاویږي بیا هم کفر ته زور کوي ناجایز ته زور کوي نو دې قرآن سره قرآن کې څه کمزوري نه لري قرآن کې څه عیب نشته په اسلام کې عیب نشته لیکن د خپل مرض پکې دغه مرض د مجبوري دا ده چې بس ناراضي دین ته نه نږدې کېږي دغه شان کې د مکی مشرکان او کافران چې قرآن سره نږدې کېدل نه او نفرت یې کاو لري تلو وجه دا ودا شرک لا اوس دغه شرک علاج وکړ دی الله تعالی وی الله الذي الله حق ذات رفع السماوات چې چت کړي دي اسمانونه او اسمانونه او چت کړي دي بار لګول بغیر عمد بغیر دستانه تراونه حاج تاسیوی نه الله دومره لوی ذات د دومره لوی اسمان بغیر دستانه ولاړ تاسیوی نه اسمان تاسیوی نه نو اوس عام کورونو کې تاسو اندازه ورکوئ نو څو کمرې کور هم څو بغیر دستانه ودرولې نشي او دومره لوی دنیا په دې باندې اسمان راخور ایو ستر ورته شته دی دا بغیر عمد تراونه حاجه وای دوه مفهومه مشهور دي یو دا چې دا تراونه تعالو د عمدین سره شي نو دسي به معنی شي چې د اسمان د سستنی نشته جغستنی تاسو ویني یعنی لیدل ولستنی نشته نو وس نورستانی شته کنه ته چې کوم نخکاری هغه کی خبر رانه لا کې دې چې نورستانی یو مونږ نه احتمال پاتې شو نو تراونه هغه د سبد عمدین شي معنی دا چې د اسمان د سستنی نشته چې تاسو ویني خدا معنی مشهور معنی نه تفسیر من قرآن یو احتمال ذکر کړی دی مشهور دا چې تاسو اسمان بغیر دستانو نه ودرولې دی او تاسو یې نه جستنی پکې نشته نو معنی څه شولا چې یې نستنی واقعي نشته دی بغیر دستانو نه ولاړ تاسو اسمان نه جستنی نشته یو دغه دوه احتمالات چې یو یا د جستنی شته ښکاری نه یا ستنی سریب د شتانو دا دویم قول راجح دی چې ستنی نشته تراونه تاسو یې نه نو وې د دې ځکه کې د فلسفه او د حکماو یو تحقیق دی غدا دی چې کوم اسمان مونږ نو دا شین دی شین اسمان وای دا اسمان رنگ نه دی دا اسمان نه دی دا څه شی دی څوک دا د نظر انتها ده اسمان ډېر لري دی دا د نظر انتها ده او څوک وایي چې نه دا څه نه ده بلکې دغه تک ستوري موجود دي ستوري تیز رڼا ده ستوري د زموږ تیز رڼا د زمکه تر مخامخ شوی دی نو دغه رڼا او د دې نشاته تیار ده نو کله چې رڼا او تیار ده یو بل سره ګډ وډ شو هغه یو شین رنگ پیدا شین رنگ شو دا یو تحقیق دی او اسمان دې نه پر دی شاته دی بهر حال باندې کدا وې د دې مثال شو لکه سړی چې ګڼو بوته بیټری ونیسي رڼا ته ونیسي ته په خستر کو باندې ګوري دا ګڼې بوته کې شنه ښکاري دا شنه نه تاسو سمندري بوته ګوري ته شنه ښکاري دا جوړ ډنډان شنه ښکاري دا شنه نه ته یو بس اصلي ښکاري ترانه او تیاری چې کړي یو بل سره ګډوډي راشي دا شین رنګ اختیاري دا ساينسي تجربه ده اوس موږ دې ترازو چې دې کې تراونه دغه قول سره تضاد شته کنيشته نو تفسیر مال قرآن وی تضاد وسره نشته ممکن ده چې هم دغه شانت کی او تضاد وسره ذکر نشته ده چې تراونه کې الله تعالی ذکر کو چې اسمان وجود دومره یقیني دي چې کافرانو مانه چې بر اسمان شته ښکاری نو بیا په دې کې هغه وخت جدا تحقیقات ضرورت نه پیښیدل چې یاره دا شین رنگ نه دی بل رنگ دی تاسو تحقیقات ضرورت پیښ نه لري بلکې اسمان یقیني شی هر چالي زو چې دې نو بس اسمان برشتہ خو که شین لکه بل رنگ دی خو دغه سیس دی ثم استوى بیا الغلا قائم شو على العرش بعرش باندې عرش کوم دی در بادشاہي تخت ویل کېږي دای معنا ده لیکن دا یا ساده شي د الله تعالی په عرش باندې قیام در انسانانو سره مشابه نه دي او د انساني مخلوقات باندې قیاس کولای نه چې د تخت او د سپیل الله تعالی قائم دي رسې نشي ویلي ولې نشي ویلي د قرآن د یو آیت سره تضاد لري ټکراو لري بیا بل ځکه الله تعالی د خپل صفاتو کې ذکر کړی دی لیس کمثله شیء فی الارض ولا فی السماء زمکه و اسمانونو کې ته مثال نشي پیش کولای چې الله تعالی دې په شان کې یعنی الله تعالی د مخلوق صفاتونو نه ډېر اوچت دی لیکن د مخلوق سره مشابه هم نه دی د مشابهت نه لري دی او چې کله مشابهت سره لري شو نو دا خبر یقیني معلومه شو چې الله تعالی جسمیت هم نه لري جسم یې نشته دی پارش باندې څنګه دی دغه د امام قرطبي رحمه الله زبردست تحقیق موجود دی او دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده فرقه باطله په دې کې ډېر تفصیلی بحثونه موجود دي نور ذکر کې براشي سم کې موږ ویلي دي
چې هغه څوک ولا جسمیت ثابت یو څوک سکه یو څوک سکه دغه فرقه باطله دي او اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې الله تعالی په عرش باندې قائم دی څنګه قائم دی څنګه د الله تعالی د شان سره مناسب دي چې قائم دی زمونږ د ذهن د نظر نه ورخه خبرې دي موږ کې سره شویلې نو امام قرطبي رحمه الله وی الله تعالی په عرش باندې قیام دا معلوم دی ولی معلوم دی قران وایي چې الله تعالی په عرش باندې دی نو موږ پوهیږو چې الله تعالی په عرش باندې دی وای د دې کیفیت مجهول لږ څنګه دی ځکه چې زمون عقل مخلوقات یو موږ مزیات په مخلوق باندې قیاس کوو الله تعالی د مخلوق سره تشبیه نه ډېر لري دی ډېر اوچت نو کیفیت مجهول کیفیت نه دی معلوم چې څنګه دی څنګه خبره پکې نشته او دې باره کې سوالات کول چې څنګه دی د بدعت دی ولی بدعت دی د نبی علیہ السلام زمانہ کې صحابه کرام زمانہ کې تابعین زمانہ کې د سوالات چانه دي پورته کړي ته وایي د سوالات پورته کې شیطانی وسوسه بغیر کړي د سوالات ما پورته کوي اوس ضرورت د خبر موږ د تحقیقات ذکر کوو چې په دې کې د فرقه باطله او بحث موږ غواړو چې فرقه باطله او تردید وشي او د اهل سنت والجماعت مقدس عقیده ثابت شي یو د دې لپاره د کار من کوو دویمه دا چې سوره ذکیږي سو کال کېږي زه په ځای باندې دا خلکو ترجمه شروع کړي دي او دا ترجمه د پښتو تفسیر نه کوي او کوشش کوي تفسیر چې چا دی باقي باندې مستقل حل باس نه کوي خو کوشش دا کوي چې زمون اهل سنت والجماعت ولوی علماء باندې اعتراض وکړي چې را اهل دا خلک دې خبره قائل نه الله تعالی په عرش باندې نه دی موجود او نه لاره دې نه بار دې په دې کې نه په عرش باندې نشته او بیا وایي چې نشته د قرآن خلاف دی الله تعالی په عرش باندې دی او دا مسلمانان وایي دا سنیان وایي دا احناف وایي چې یاره دا الله تعالی په عرش باندې نه دی وایي د قرآن خلاف دی دا څنګه رمضان کې زه والله روانو ما په سپیکر باندې واورل نو موږ مجبور یو شو چې خپل عقیده وضاحت وکړو او د خلکو د الزاماتو جواب وکړو خپل صفای بیانول در مسلمان هر مسلمان فریضه ده مکه صوت یوسف کې دغه باس موږ ویلې دي چې یوسف علیه السلام باندې نظامات رالو یوسف علیه السلام د ټول اول د خپل صفای سوچ کو او دغه لپاره تیاری ونیو څنګه چې ته مسلمان یو سره د باندې کوپر ټاپی لګې نو ته مجبور نه چې خپل مسلمان ثابت کړي دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده دغه عقیده تفسیر مالک القرآن نقل کړی ده تفسیر قرطبی نقل کړل په نور تفاسیر کې هم شته دي لہذا دغه الزام په موږ نشته او دا دروغ الزام دی وسخر الشمس والقمر الله تابع کړی د نور او سپوږمۍ څنګه تابع کړی دی تابع کول معنا دار تفسیر مالک القرآن وایي چې د خپل ټیم باندې خپل مقدار باندې کار کوي او په دې کې زره کوتاهی نه کوي او مستقل لګیا دی کل یجری لاجل مسمى دا ټول چلیږي د خپل نیټه پوری چې هغه مقرره ده خپل مقرره نیټه پوری چلیږي کومه مقرره نیټه پوری ممکن ده چې دینه مراد قیامت چې څنګه نور د قیامت پر خپل ډیوټي قائم دایم ساتي او زره کوتای پکې نه کوي او د اجر مسمى ممکن ده چې په خپل وختونو باندې ډیوټي کوي سستی نه کوي د سینه کې چې ورځ ټیم یو نور نه راخي چې نور سار شوی ستړی شوی دمه کوي یا ګرم شوی ځان یې خي د سینه شته د سینه د چې د عام دنیوي وسایل شان د کارخانو په شان دي او ساينسي تجربو په شان دي او د انساني مصنوعاتو په شان دي یا بس نور په ځای باندې ولاړ لسوک لګیا د ګریس کوي چې ګریس ولا ورګي چې پرزي نوري ونه سولېږي خراب نشي تسم نه ده دغه سي حال سپمای دی او خپل ټیم باندې ډیوټي کوي د یجري چې کوم د یجري معنا چلیدل تاسو د قران آیت ورې ده چې الله تعالی وس په مې انور مقرر ټیم پورې چلیږي نو چلیدل سمانا دا روان دي حرکت کوي ولاړ نه دي دا خبر دا مضمون مسریه ساتي نو کوم زګر کې خلک وي ولاړ نور ولاړ نو دا زګینه متاسیه ساتي چې ولاړ نه دي حرکت کوي تفسیر باندې قرآن وایي چې نور چې کم حرکت کوي کم سفر دی د خپل سفر په کال کې پوره کوي پوره کال کې نور خپل سفر پوره کوي او سپوږمۍ خپل سفر په میاشت کې پوره کوي شمسی حساب قمری حساب د دوه حسابونه دنیا کې چلیږي یو حساب قمری بل شمسی او بیا قمری حساب د عبادت څومره د قمری حساب سره تعلق لري البته معاملات چې کوم دي د شمسی حساب باندې جایز دي تفسیر من قرآن تحقیق دا دی لیکن دومره خبره ده چې قمری حساب از د کول د فرض کفایي دي چې غونډه محله کې یو کس ته هم قمری حساب از نه د غونډه محله د ګناګار شي د دې مثال دسی وایي لکه غونډه جماعت کې چا اذان نه کړي غونډه محله ګناګار ده تاسو شان جنازه ده او د محله نه هیڅ کوم نه لري ټول به کورونه کې ناشتي فرض کفایي حکم دی ټول خلک ګناګار دي دغه شان قمری حساب از د کول د فرض کفایي دي یدبر الامر تدبیر د ټولو کارونه کوي نو دا توحید شپه تصرف کی
یفصل الآیات تفصیلی بیان آیاتونه نه مراد ممکنه ده چې د قرآن آیاتونه تی مراد شي او معنی دا چې د الله تعالی توحید آیاتونه په تفصیلی انداز باندې بیان تاسو او دا ممکنه ده چې د آیاتونو نه مراد د الله تعالی قدرتونه او نظاریت مرادي نو بیا به دا معنی چې الله تعالی تاسو مخه خپل قدرتونه نظاری تفسیری انداز باندې اړای کله شپه راځي کله ورځ کله یخنی کله ګرمي کله باران کله نه کله بیماری کله صحت دا تفسیری قدرتونه الله تعالی تاسو اړای چې تاسو خیال خلک ټول شي لعلکم بلقاء ربکم توقنون دې لپاره تاسو په ملاقات د خپل رب باندې یقین وکړئ نو لعلکم کې د مخکینی آیاتونو فائدې ذکر کړه چې د مکه کم دلایل عقلیه چې تاسو واوریدل الله تعالی کم پنځلوي کارونه ذکر شو پنځلوي کارنامې ذکر شو په دې آیت کې دغه یو فائدہ دار تاسو د غلط توحید ومنئ لیکن دویمه فائدہ دا ده چې تاسو د قیامت او باس بعد الموت باندې یقین وکړئ اوس د دې آیاتونو باس بعد الموت څنګه معلومه موږ پوه شو الله کارونه الله کې الله تعالی واحد لا شریک دی بدی پوه شو لیکن بده مسله باندې چې دې نه قیامت څنګه معلوم شو او دوباره ژوندون دې څنګه معلوم شو نو دوباره ژوندون دې څنګه معلومیږي چې یو د ځا چې دومره لوی و اسمانونه په قطار باندې ودرې بغیر د ستورونه او یو د ځا چې باندې ګس په مې انوار پیدا کړی دي په خپل انداز باندې ډیوټي کوي نو ستړي کیږي نه ګرميږي نه پکې پرزیز سولېږي نه ګریس غواړي او نه معطل کیږي چوټي کوي ودرېږي مسلسل لګیا دي چې انساني مشندري داغینه مکمل بدل انساني تصوري بدل داغینه نو دا ټول کارونه چې اوس بیا ټول دنیا او د ټول کائنات تصرف کوي هغه کې متصرف او اختیارمن هم دی نو یو د لوی ذات چې انسان عقل خدا خبر لري معلومیږي چې دا کارونه څوک کولی شي هغه ذات دام کولی شي چې یو انسان پیدا کړی دی امړي کې بیرج ژوند دی لکه بل ځکه مراشي خلق په تاسو کا او چیرې دا مړي بسنګ ژوند کیږي دا خبرې شوی وجودونه د بسنګ ژوند کیږي ما یحیی العظام دا اړو کې بسوګ را ژوند کوي الله تعالی دا جواب نازل کړ چې یحیی الذی انشأها اول مره دا هغه ذات را ژوند کوي چې په اول ځل باندې پیدا کړی دي لن جواب وشو چې په اول ځل باندې پیدا کول یو شي ګران چې په اول ځل باندې پیدا کړی دي دوباره پیدا کول یې څه مشکل نه دي نو د دې دومره لوی قدرتونو نه باعث بعد الموت معلوم شي الله تعالی دومره لوی کارونه کوي شي نو دوباره ژوندون دغه په نسبت ګران کار نه دي تام کوي شي نو دا ته هم معلوم شي